الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه فیضان دعای عطار یا رب المصطفى سوک چې دا رساله د امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه فیضان ولولی یا واوري هغه د بزرگان دین رحمت الله علیهم د فیضان یعنی د برکت نه مالامال کړي او د هغوی په سیرت باندې د تللو سعادت ور نصیب کړي او هغه سره د مور او پلار به حساب او بخي او جنت الفردوس ته داخل کړي آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د درود شریف فضیلت د آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته د قیامت په ورځ به په خلقو کې د ټولو نه زیات ما ته نږدې هغه کس وي څوک چې د ټولو نه زیات په ما باندې درود شریف لولي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د مصر نه مکه په 20 قدمه کې د حضرت علامه جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه خاص خادم حضرت محمد ابن علی حباک رحمت الله علیه بیانوي چې په مصر کې یو ورځ د قیلولې په وخت د ماسپخیم او د کېدو ته قیلوله ویلی شي. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ما ته وفرمایل که چېرې ته زما د وفات کېدو نه مخکې زما راز نه ښکاره کې نو نن د مازدیګره مونځ په مکه مکرمه کې د ادا کولو اراده مې ده. ما عرض وکړو ټیک ده جی. امام سیوطی رحمت الله علیه زما لاس ونیولو او یې فرمایل سترګې پټې که. ما سترګې پټې کړې. موږ تقریبا 20 قدمه لاړو بیا یې وفرمایل سترګې وغړوه. ما چې سترګې وغړولې نو موږ په مکه مکرمه کې د جنت المعلا یعنی د مکې مکرمې د مبارکې هدیرې په دروازه کې بیا مونږ هلته د ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها حضرت فضیل ابن عیاض او حضرت امام سفیان ابن عیینه رحمت الله علیهما وغیره د مزاراتو زیارتونه وکړل. بیا حرم پاک ته لاړو طواف مو وکړو زمزم شریف اوبه مو وڅښلې بیا د مقام ابراهیم شاته کېناستو تر دې پورې چې د مازدیګر مونځ مو ادا کړو. بیا هغې ما ته وفرمایل حیرانېږه مه زمونږ د پاره ځمکه راغونډه کړې شوې ده. بیا یې وفرمایل که زما سره تلل غواړې نو ټیک ته ګنې نو د حاجیانو سره به راشي. ما عرض وکړو زه هم ستاسو سره ځم. بیا مونږ د جنت المعلا د دروازې پورې راغلو. امام سیوطی رحمت الله علیه ما ته وفرمایل سترګې پټې که. ما خپل سترګې پټې کړې نو هغه زه د ځان سره کړم او 2 قدمه په تیزۍ سره لاړو او یې فرمایل سترګې وغړوه. ما چې سترګې وغړولې نو مونږ واپس په مصر کې موجود وو. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیلت زمونږ بے حساب بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. ولادت با سعادت. په دنیا کې د ټولو نه په زیاتو اسلامي کتابونو لیکونکو علماء کرام رحمت الله علیهم کې د 9 صدۍ مجدد حافظ الحدیث شیخ الاسلام حضرت علامه امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه هم شامل دي. هغوی په 849 هجری کې د ماښام د مونځ نه پس د مصر په دارالحکومت قاهره ښار کې دنیا ته تشریف راوړو. هغوی ته ابن الکتب یعنی د کتابونو زوی هم ویلی شي. د دې واقعه ډیره خوندوره ده. هغه داسې چې د امام سیوطی رحمت الله علیه د مور بیبي حملو چې یوه ورځ د هغوی والد محترم هغې ته د خپلې لایبررۍ نه د یو کتاب راوړلو وفرمایل. هغه چې هلته لاړه نو هم هلته پرې د ولادت درد راغلو او امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په کتابونو یعنی د کتابونو په لایبررۍ کې دنیا ته تشریف راوړو. تعارف او القابات. د هغوی نوم عبدالرحمن او مشهور لقب یې جلال الدین دی کوم چې ورته د والد محترم د طرفه عطا کړی شوی. امام سیوطی رحمت الله علیه د خپل نوم نه زیات په خپل لقب باندې مشهور دی. د هغوی کونیت ابو الفضل دی. یو ورځ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د خپل شیخ قاضی القضات عز الدین احمد بن ابراهیم کنانی حنبلی رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو. نو هغوی ترې پوښتنه وکړه تاسو کونیت څه دی؟ هغوی عرض وکړو زما کونیت خو نشته. نو هغوی وفرمایل تاسو کونیت ابو الفضل دی او په خپل لاس باندې ولیکلو هغې ته کونیت ور عطا کړو. د کروڑونو شافعیانو د امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه د مقلد کېدو له وجې هغوی ته شافعي ویلی کېږي. ابایی خار او د والدینو تعارف. د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه پلار نیکونه به په اسیوط نومي ښار کې اوسېدل ځکه هغوی ته سیوطي او اسیوطي هم ویلی شي. امام سیوطی رحمت الله علیه د خپل دې ښار په تاریخ باندې المضبوط فی اخبار السیوط نومي یو کتاب هم لیکلی دی. د هغوی د پلار د طرفه نیکه بابا جان هم ډیر لوی ولی الله
د هغوی مزار شریف د مصر ښار اسیوط کې دی. خلق هلته حاضري کوي او برکتونه حاصلوي. د هغوی پلار نیکونه د ښار په عزتداره خلقو کې وو. بعضې پکې کاروباریان او ډېر مالداره وو. هغوی په اسیوط کې یوه مدرسه جوړه کړه او په هغې باندې ډېرې ځمکې وقف کړلې. خو د علم دین ډېر خدمت د هغوی د والد محترم په حصه کې راغلو. د والد محترم شان او شوکت. د امام سیوطي رحمت الله علیه والد محترم به روزانه د قرآن کریم تلاوت کولو، تر دې پورې چې هر جمعه به د قرآن کریم ختم کولو. هغوی په مدرسې شیخونیه کې د فقه استاز، جامع ابن طولون کې خطیب او د عباسی خلیفہ د جماعت امامو. هغه به د هغوی ډیر ادب او احترام کولو. یو ځل باچا د خلیفہ په ذریعه هغوی ته د مصر د مفتی جوړېدو خواست وکړو او هغوی معذرت وکړو. حضرت علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د 15 کالو چې د هغوی والد محترم په 5 سفر شریف کال 855 هجری کې د ګل په شپه د ماسخوتن د اذان په وخت د دې دنیا نه رحلت وکړو. والد محترم یو څو ورځې د ذات الجنب چې دې ته پښتو کې نمونیا او سګیش نه کېدل ویلی شي، په حدیث شریف کې دی د ذات الجنب د بیماری نه وفات کېدونکی شهید دی. د دې د والد صاحب محترم یو څو ورځې د ذات الجنب په رنځ پروت او هم په دې کې شهادت نصیب شو. والد محترم حضرت سیدنا ابوبکر کمال الدین رحمت الله علیه ته د وفات نه پس په خوب کې لیدونکي وویل الله پاک په دنیا کې په تاسو باندې تنګي دې دپاره وفرمایله چې په آخرت کې په تاسو پراختیا وفرمایي. والد صاحب وفرمایل همداسې شوي دي. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله دې زمونږ بې حسابه بخښنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د والدینو د نیکی په اولاد باندې اثر، لکه څنګه چې د والدینو په نیک صورت کېدلو اولاد کې اثر ظاهریږي، همداسې د والدینو د نیک سیرته یعنی د نیک کېدلو په اولاد باندې ضرور اثر غورځېږي. که والدین نیکان، پرهیزګاره، عالم با عمله او د اسلام مفتیان وي، نو سعادتمن اولاد هم د هغوی په نقش قدم باندې ځي او د دین اسلام خدمت کوي. د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د سیرت نه هم داسې پته لګي د هغوی د والد محترم په واقعاتو کې د هغه خلقو د پاره هم درس دی کوم چې خپل اولاد سنت په لاره باندې په تللو لیدل غواړي. که هغوی په خپله نیک منځګزاره او د سنتو نمونې جوړ شي او خپل اولاد ته د قرآن او د سنت تعلیم ورکړي، خپل اولاد حافظ قرآن، عالم دین جوړ کړي، نو بیا ګوره چې د الله پاک په رحمت سره اولاد څنګه د بوډاوالي ملاتړ او د دنیا د تللو نه پس د عزت سبب جوړیږي ان شاء الله الکریم. د مجذوب بزرگ دعا. خپل اولاد ته د بزرگان دین رحمت الله علیه د برکتونو او د هغوی د مزارونو د فیوزاتو په باره کې هم وای، بلکې وخت په وخت د هغوی بارګاه ته بوزئ، ځکه چې که الله والا ورته د کرم نظر وکړو او د هغوی دعاګانې نصیب شوي، نو د اولاد ژوند به مو جوړ شي. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمای زما والد محترم به زه د ماشومتوب نه د علماء کرامو او مشایخو رحمت الله علیهم بارګاه ته بوتللم. د 3 کالو په عمر کې زه د امام ابن حجر رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر کړم او بیا د یو ولی الله حضرت شیخ محمد رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر کړم. هغوی زما د پاره د برکت دعا وکړله. ابتدائی حالات او تعلیم و تربیت. حضرت علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه والد محترم د وفات شریف نه مخکې ډیرو خلقو ته د خپل زوی د پالنې وغیره د پاره وصیتونه کړي وو. بیا وروسته شیخ کمال الدین ابن حمام حنفي رحمت الله علیه د مدرسې شیخونیه نه د هغوی وظیفه جاری کړله او په خپله نگرانۍ کې د هغوی تعلیم او تربیت ته خاص توجه وکړه. هغوی علم حدیث د خپل زمانې د لویو محدثینو کرام رحمت الله علیهم نه زده کړو. علمي سفر او کمالونه. د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه حافظه ډیره مضبوطه وه. د هغوی عمر لا 8 کاله نو چې هغوی قرآن کریم حفظ کړی و. بیا هم په وړوکوالي کې د عربۍ غټ کتابونه عمدة الاحکام، المنهاج للنووي، الفیہ ابن مالک او منهاج البیضاوی زبانی یاد کړل. هغوی د حضرت علامه شیخ شهاب الدین شارمساحي رحمت الله علیه نه د وراثت علم حاصل کړو. هغوی په علوم او فنون او فقه کې دومره مهارت حاصل کړو چې هم د 20 کالو په عمر کې هغوی ته د تدریس افتاء اجازت میلاو شو. امام سیوطي رحمت الله علیه د علم دین حاصلولو د پاره د شام، حجاز مقدس یعنی عرب شریف، یمن، هندوستان او د مغربي ملکونو سفر وکړو. هغوی د شیخ جلال الدین محلی رحمت الله علیه په خدمت کې تر 1 کال پورې 2 ځل حاضری وکړه او د هغوی د وفات نفس د هغوی تفسیر کوم چې مکمل نو هغه مکمل کړو، کوم چې د تفسیر جلالین په نوم باندې مشهور دی. د استاد اعتماد. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمای ما یو ورځ خپل
استاد صاحب ته د یو روایت په باره کې عرض وکړو. استاد صاحب چې په خپل کتاب کې د کوم کتاب حواله راکړې وه هغه روایت په هغه کتاب کې نه بلکې په بل کتاب کې و. ما چې څنګه استاد صاحب ته په دې باره کې عرض وکړو، استاد صاحب د کتاب کتلو نه بغیر صرف زما په وینا باندې په خپل کتاب کې په هغه ځای کې حاشیه ولګوله، په کوم کې چې زما په زړه کې د خپل استاد صاحب عزت نور هم زیات شو. ما خپل ځان کمتر وګڼو او عرض مې وکړو تاسو د تحقیق د پاره لږ اشارې هم شوي. د دې واقع نه کو یو خوا د استاد صاحب عاجزي او انکساري ظاهریږي، نو بل خوا د طالب علمانو د ډاډګیرنې او د زړه ساتلو سبق هم ملاویږي. د استاد صاحب د دې عمل سره د شاګرد په زړه کې د هغوی مقام او مرتبه نور هم زیاته شوه. د دې سره سره دا خبره هم د غور قابله ده چې د استاد جوړېدو نه پس د خپل اصلاح دروازه بندول نه دي پکار. که یو خبره صحیح خبره که هغه شاګرد هم وي نو د هغې په اخیستو کې شرمېدل نه دي پکار. د عاجزۍ کولو سره عزت کمیږي نه بلکې زیاتیږي، لکه څنګه چې په دې واقع کې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل ارشاد فرمایلو چې د استاد صاحب د دې عمل سره زما په زړه کې د خپل استاد صاحب عزت نورم زیات شو. مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. بیعت او ارادت د صحیح العقیده په شرایطو باندې د پوره پیر مرید جوړېدل د صدود راسې د مسلمانانو طریقه را روانه ده، ځکه چې روحاني برکتونه د اولیاء کرام رحمت الله علیهم د فیضان سره حاصلیږي. د نن تقریبا 5.5 کاله مخکې تیر شوی بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه هم په سلسله شاذلیه کې د محمد بن عمر شاذلی رحمت الله علیه نبیت وکړو، تقوا او پرهیزګاری. امام سیوطي رحمت الله علیه د علمی کمالونو سره سره په تقوا او پرهیزګاری کې هم یو ډیر اوچت مقام لرلو. د الله پاک په یاد کې به اکثر رکو، د تهجد او مونځ به باقاعدګۍ سره ادا کولو. که چېرته به ترېنه تهجد او مونځ قضا شو نو دومره به پریشان کېدلو چې بیمار به شو. سبحان الله. د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه نه چې به د تهجد او مونځ قضا شو نو د هغې په غم کې به دومره پریشان کېدلو کاش چې د هغې په وسیله زموږ د فرض او مونځونو سره سره د نفلو شوق هم نصیب شي او زمونږ هم د تهجد مونځ قضا نشي. سنت یې ژوندي کړل. د الله پاک د خوږ آخري نبی مکی مدني محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې تلل د هر مسلمان د پاره د ډیر لوی سعادت خبره ده. زمونږ بزرگان دین رحمت الله علیهم په سنتو باندې عمل کولو سره سره د دې ترغیب ارشاد فرمایلی دی. حضرت علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه داسې عمل کوونکي و چې هغوی به په هغه سنت چې هغوی به هغه سنت هم اختیارول په کومو باندې چې خلق او عمل پرې خو دیو. امام سیوطي رحمت الله علیه د تیالسا یعنی د سر او د اوږو د پټولو والا صادر د اچولو سنت ژوندی کړو او بیا په دې موضوع باندې باقاعده یو کتاب الاحادیث الحسان فی فضل التیلسان ولیکلو او خپل شاګردانو ته په دې سنت باندې د عمل کولو ترغیب ارشاد کړو. په لکونو سلامونه دی په داسې امام او استاد باندې څوک چې په خپله هم د خوږ آقا او مولا مکی مدني مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په سنت باندې د عمل کولو جذبه لري او خپل شاګردانو ته هم د دې ترغیب ورکوي. کاش چې زمونږ د امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه د دې دعا ښه ډیره حصہ نصیب شي. سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش تو پے کرے سنت مجھے اللہ بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د 2 لاکھ حدیثونو حافظ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمای ما ته 2 لاکھ حدیثونه مبارک زبانی یاد دي. که ما ته د دې نه زیات حدیثونه میلاو شوی وي نو ما به هغه هم یاد کړي وو. زه چې د حج د پاره حاضر شم نو ما د زمزم شریف سکلو سره دا دعا وکړه الهی ما ته په فقه یعنی په دینی احکامو کې د سراج الدین بلقینی رحمت الله علیه او په حدیث کې د امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه مرتبه را عطا کړي. د دې دعا د قبلېدو اندازه د دې خبرې نه ولګوي چې امام سیوطي رحمت الله علیه په خپله فرمایي الحمدلله ما ته په 2 علومو کې مکمل مهارت عطا شو. نمبر 1 تفسیر، 2 حدیث، 3 فقه، 4 نحو، 5 معانی، 6 بیان، 9 بدیع. خوږو محترم اسلامي رونو که اعتقاد یعنی پوخ یقین وي نو بېشکه د آب زمزم سکلو نه پس چې کومه دعا وکړی شي هغه قبلیږي. او دعا به ولې نه قبلیږي چې د خوږ آقا او مولا مکی مدني مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی زمزم چې د کوم مراد د پاره اسکلی شي هم د هغې د پاره دی.
ये जमजम उस लिए है जिस लिए उसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। द हदीस व फन के महारत। हजरत अबुल फजल इमाम अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर सुयूती शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि बद इल्म हदीस प फन के खुसूसी महारत लरलो पकुम बांधे च द हवी किताबुन गवादी। यवजल हजरत तक़युद्दीन औजाकी रहमतुल्लाहि अलैहि द हदीसनु परावियानो के द रद बदल सर द इम्तिहान द पारा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि तराउलीगल हवी हगा हदीसुना द हगी द उसूल او مراتب سره بیان کړل او واپس یې ور الیږل. نو حضرت تقی اوجاقی رحمت الله علیه د هغه خواله راغلو او د هغوی لاسونه یې ښکل کړل او وی فرمایل په خدای مې د قسم وي زما په وهم او په ګمان کې هم نو چې تاسو ته به په دې کې څه معلوم وي، زما نه چې ستاسو په باره کې څه شوي دي هغه راته معاف کړئ. حضرت علامہ عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه فرمای امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل زمانه کې د علم حدیث او د هغې په اصول د ټولو نه زیات پوهه لرونکی و. د جنتی کېدلو زیری شیخ عبدالقادر شاذلی رحمت الله علیه د خپل استاد محترم امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په باره کې فرمای چې هغوی ما ته وفرمایل ما په ویښه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم زیارت وکړو. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم زد اے شیخ الحدیث ویلو سره مخاطب کړم. ما عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آیا زه جنتی یم؟ ارشاد یې وفرمایلو آو. ما عرض وکړو آیا بغیر د څه عذاب نه؟ ارشاد یې وفرمایلو تا د پاره همداسې ده. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمای ما په خوب کې د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم زیارت وکړو. نو ما د احادیث خپل کتاب جمع الجوامع ذکر وکړو او عرض مې وکړو آیا زه د دې کتاب نه ستاسو په مخ کې ولولم؟ ارشاد یې وفرمایلو واوروه. شیخ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه وای د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ما ته شیخ الحدیث ویل زما د پاره داسې زیری دی کوم چې زما په نزد د دنیا و ما فیها، یعنی دنیا او څه چې په دې دنیا کې دي د دې نه لوی دی. په یو ځای کې داسې د تحدیث نعمت یعنی په ځان باندې د الله پاک د شوي نعمت د اظهار په تور باندې وفرمایل دا وخت د مشرق نه واخله تر مغربه پورې په مخ د ځمکه داسې یو کس نشته څوک چې په حدیث او عربیت کې زمانه زیات علم لري بغیر د حضرت حضر علیه السلام او د کوم قطب یا ولی الله نه. 15 او یا زله په ویښه د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دیدار. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ته یو کس خط ولیکلو چې سلطان قایتبای ته زما شفارس وکړه. نه هغوی هغه ته داسې جواب ولیکلو ای زما وروره ما تر دې وخته پورې په ویښه 15 او یا ځله د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم د زیارت سعادت حاصل کړی دی. که زما سره ویره نه وه چې د حکمرانانو سره د ملاقات په سبب به د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د زیارت نه محروم شم نو ستا د سفارش د پاره به د سلطان خواله ضرور تللی وي. زه د حدیث یو خادم یم. کومو حدیثون ته چې محدثین کرام رحمت الله علیهم په خپل تحقیق کې ضعیف ویلی دي د هغې د صحیح کېدلو د پاره د حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم طرف ته محتاج یم او بېشکه د دې فایده ستا د ذاتي فایدې نه زیاته ده. د پیر طریقت حضرت نور محمد مهاروی رحمت الله علیه په خپل محفل کې د حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د کتابونو ذکر کېدلو چې نور محمد مهاروی رحمت الله علیه او فرمایل د هغوی به هر ورځ په ویښه د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم زیارت نصیب کېدلو. هغوی به د سحر د مونځ نه پس د تنهایی نه تر هغه وخته پورې نه را بهر کېدل تر څو پورې چې به هغوی دا سعادت نو حاصل کړي. بیا او فرمایل اوس هم داسې کس موجود دی خو بعض خلق بغیر د څه وجې د داسې واقعاتو نه انکار کوي. استادان او تلامذه حضرت ابو الفضل امام عبدالرحمن ابن ابو بکر سیوطی شافعی رحمت الله علیه د خپل استادانو د شمیر په باره کې لیکي چې د چا نه ما اوریدلی او چا چې ما ته سند اجازت را کړی او چا چې ما ته یو شعرم ښودلی دی د هغوی شمیره تقریبا 600 ده او د خاص شیوخو یعنی استادانو شمیره 1.5 ده. د هغوی د شاګردانو شمیره هم ډیره زیاته ده. د مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت مشهور عربی کتاب سبل الهدى والرشاد لیکونکي حافظ الحدیث محمد بن یوسف شامی صالحی شافعی رحمت الله علیه هم د هغوی شاګرد دی. تدریسی خدمات
په کال 880 هجری کې هغوی په مدرسه شیخونیه کې د خپل والد محترم په ځای د فقه استاد مقرر شو. په کال 801 هجری کې هغوی فتوا لیکل شروع کړل. په لږه موده کې د امام سیوطي رحمت الله علیه فتوی په مشرق او په مغرب، عرب او په عجم کې مشهور شوي. د تحدیث النعمت په تور باندې فرمایي ما دومره فتوی ورکړي دي چې د هغې صحیح تعداد الله پاک ته معلوم دی. په کومو مسلو کې چې زما سره زما د زمانې علما کرامو اختلاف رای وکړه، ما په هغې کې په هره مسله باندې بیل بیل کتابونه ولیکل کوم چې د 50 نه زیات دي، او دا وخت زما د فتو 3 جلدونه موجود دي. په کال 802 هجری کې هغوی په جامع طولون کې د حدیث شریف املا کول یعنی لیکل شروع کړل، چرته چې با د هغوی نه مخکې حافظ الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه حدیث پاک لیکلو. د هغوی د وفات شریف نه پس تر 20 کالو پورې دا سلسله بنده وه. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا سلسله بیا شروع کړه. په کال 870 هجری کې هغوی په مدرسه شیخونیه کې د شیخ الحدیث منصب سنبال کړو. وړومبی کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د 19 کالو په عمر کې کتاب لیکل شروع کړل، او وړومبی کتاب یې شرح الاستغاثه والبسمله ولیکلو. د هغوی استاد حضرت شیخ علم الدین بلقینی رحمت الله علیه چې دا کتاب ولیدلو نو ډیر یې خوښ شو، او په دې باندې تقریز یعنی د دې کتاب باندې خپل رائے هم ولیکله. د امام سیوطي رحمت الله علیه اکثر کتابونه هم د هغوی په ژوند مبارک کې په عرب او په عجم، عرب شریف، شام، روم، هندوستان، یمن او په مغربي ملکونو کې مشهور شوي، بلکې د دې په باره کې یو ایمان تازه کوونکې خوب ولیدی شو. د امام سیوطي رحمت الله علیه یو شاګرد خوب ولیدلو او حضرت شیخ صالح محی الدین رحمت الله علیه ته بیان کړو. د هغوی دا تعبیر ارشاد کړو چې د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه علم به د هغوی د وفات نه مخکې په مشرق او په مغرب کې خور شي. د امام سیوطي رحمت الله علیه د کتابونو د لیکلو رفتار ډیر تیز و. د هغوی شاګرد علامه شمس الدین رحمت الله علیه بیانوي چې ما استاد محترم لیدلی دی چې هغوی به په یوه ورځ کې 3 کاپیانې لیکلي، او د دې سره سره به حدیث شریف لیکلو، او په د سوالونو جوابونه به هم ارشاد فرمایل. امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه فرمای که د هغوی یو کرامت هم نو په تقدیر باندې د ایمان لرونکي د پاره د هغوی دومره په اهم او نازکو موضوعاتو باندې غټ کتابونه هم د هغوی په عظمت او شان باندې گواه دي. هغوی په خپل تحدیث نعمت په تور باندې د خپل 18 کتابونو په باره کې فرمای زما د علم مطابق د دې په شان کتابونه په دنیا کې چا هم نه دي لیکلي، او په اوسنی وخت کې هم څوک نشي لیکلی. د امام جلال الدین د 14 حروفو په نسبت سره د 14 کتابونو نمونه. د امام سیوطي رحمت الله علیه په باره کې د 600 کتابونو د لیکلو قول ملاویږي. د هغوی په 100 کتابونو کې صرف د 14 نمونو د برکت حاصلولو د پاره وړاندې کولی شي. اول نمبر الاتقان فی علوم القرآن، دویم نمبر الدر المنثور فی التفسیر الماسور، دریم نمبر حاشیه علی تفسیر البیضاوی، څلورم نمبر الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، پنځم نمبر مرقات السعود الى سنن ابي داود، شپږم نمبر شرح ابن ماجه، اوم نمبر تدریب الراوی فی شرح تقریب الراوی، اتم نمبر الآلی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، نهم نمبر شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، لسم نمبر فضل موت الاولاد، یولسم نمبر خصائص یوم الجمعه، دولسم نمبر الطب النبوی، دیارلسم نمبر اخبار الملائکه. د نیکی د اظهار اجازت کله دی؟ ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، د نیک کار کول نه پس د خلقو په مخ کې په ځان باندې د الله پاک د هغه نعمت د مشورولو په تور باندې بیانولو د تحدیث نعمت ویلی شي. په شریعت کې د دې په باره کې حکم داده چې کوم کس یعنی عالم دین یا بزرگ څوک چې فالو کیږي یعنی د هغه پیروي کولی شي، په هغه باندې په خلقو کې خپل نیکی ظاهرول د هغه د پاره افضل دی. د دې پاره چې خلق د هغوی په سیرت باندې عمل وکړي، او که د خلقو نه خپل تعریف کول مقصد وي نو دا ګناه ده. امام اهل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمای د خپل ځان تعریف کول جایز نه دی، خو د ضرورت په وخت د حقیقت ظاهرولو د پاره تحدیث نعمت دی، یعنی په خپل د ځان د تعریف کولو اجازت دی. څوک په خپل خلو خپل تعریف کولی شي.
د بزرگان دین علماء دین رحمت الله علیهم د تحدیث نعمت په تور باندې د خپل نیک عمل اظهار کول ریا نه بلکې د دې حضراتو د پاره د ثواب کار دی، ځکه چې د هغوی د نیک عمل په باره کې خلق واوري نو د هغوی مینوال به په هغې باندې عمل کوي، نو هغې ته به د هغه عمل ثواب ملاوي. خو هر یو ته د خپل عمل ظاهرولو په وخت یو سل یو پیرې د خپل زړه په کیفیت باندې غور کول پکار دي، ځکه چې شیطانان ډیر دوکه باز دي. کیدای شي چې زمونږ په شان کمزورو خلقو ته هغه د الفاظو وایي او د خپل نیک عمل په خلقو باندې ظاهرولو ترغیب راکړي او پر ریا کې مو اخته کړي. مثلا زړه ته وسوسه راواچوي چې خلقو ته ووایه زه خو صرف د تحدیث نعمت د پاره عمل بیانوم، حالانکه په زړه کې ګوړې ماتیږي چې د داسې ویلو سره به د خلقو په زړونو کې زما عزت زیات شي. دا یقینا چې ریا ده، او ورسره د تحدیث نعمت ویل د ریا د پاسه ریا ده، او ورسره د دروغو د ګناه تباہی هم ده. د تفصیلی معلوماتو د پاره د مکتبۃ المدینه کتاب ریاکاری ولولئ. یا رب مصطفی مونږ ته په اخلاص سره د عبادت کولو سعادت را نصیب کړي او مونږ ته د شیطان د حیلو بهانو پیجندل را عطا کړي، د کوم په ذریعه باندې چې هغه زموږ اعمال بربادوي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. د مجتهد او مجدد کېدلو بیان. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه یو کتاب التحدث بنعمت الله لیکلی دی، په کوم کې چې هغوی په خپل ځان باندې د الله پاک شوي عنایتونه او فضل و کرم بیان کړی دی. هغوی په هغه کتاب کې فرمای زه د اجتهاد مرتبه ته د رسیدلو باوجود په فتوی ورکولو کې د امام شافعی رحمت الله علیه د مذهب نه بهر نیم وتلی، او ما د خپل اجتهاد یعنی د مجتهد کېدلو دعوه د فخر په تور اونه کړه، بلکې د تحدیث نعمت او د الله پاک د شکر د پاره می کړی ده. په یو ځای کې هغوی داسې ارشاد وفرمایلو چې د الله پاک د فضل نه زما په ختمه ده چې هغه به ماته د دې نهمې صدۍ د مجدد کېدو نعمت را عطا کړي. د امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه د تجدیدی کارنامو او د ډیرو لویو دینی او علمی خدماتو په وجه د هغې نه پس راتلونکي علماء کرامو مثلا حضرت علامه علی قاری، اعلی حضرت امام احمد رضا خان او علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیهم د هغوی د نهمې صدۍ مجدد ګرځولی دی. په مصیبتونو او غمونو باندې صبر. د اولیاء کرام رحمت الله علیهم سیرت چې ولولئ نو یو څیز د هغې په مبارک ژوند کې ډیر کاره په نظر راځي، او هغه په راتلونکي مصیبتونو او غمونو باندې د صبر او رضا نمونه پاتې کېدل دي. د حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه په سیرت کې هم دا صفت ښکاره په نظر راځي. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ته د مخالفت کوونکو او حسد کوونکو د طرف نه ډیر تکلیفونه ورسېدل، خو هغوی د صبر او د رضا لاره پرې نه ښودله او خپل مخالفت کوونکو او حسد کوونکو ته یرد بد ونه ویل. د امام سیوطی رحمت الله علیه شاگرد علامه عبدالقادر شاذلی رحمت الله علیه فرمای زمونږ شیخ ډیر تکلیفونه تیر کړل، خو د دې باوجود ما چرې هم هغوی تکلیف رسونکو حسد کوونکو ته په خیرو کولو یا بد رد ویلو باندې نه دیلدلی، بلکې هغوی به دا ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، یعنی زمونږ د پاره هم الله کافي دی او هغه څومره ښکلی کارساز دی. امام سیوطی رحمت الله علیه فرمای بعض خلقو زما سره دښمنی کوله او ما ته به تکلیف را رسولو، زه دا د الله پاک نعمت ګڼم، دې د پاره چې ما ته هم د انبیا او مرسلین علیهم السلام په مبارکه طریقه باندې د تلو یعنی په مصیبتونو باندې د صبر وغیره سره څه حصه میلاو شي، مخالفت کوونکي یې معاف کړل. امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه بیانوي چې ما ته شیخ شعیب رحمت الله علیه ویل چې ما د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د وفات شریف په وخت د هغوی په خدمت کې حاضریدونکي د مخالفت کوونکو او حسد کوونکو د معاف کولو په باره کې پوښتنه وکړه. هغوی ارشاد وفرمایلو زما وروره ما خو هغوی هغه وخت معاف کړي چې کله هغوی زما حق خوړلی و. امام سیوطی رحمت الله علیه د وفات شریف په وخت د ځان خوا کې موجودو خلقو ته ارشاد وفرمایلو ګواشئ ما هغه ټول معاف کړل د چا په باره کې چې ما ته خبر را رسېدلی دی چې زما په عزت پسې شوي دي. البته زه هغه خلق زجرن نه معاف کوم چا چې د علماو عزت ته لاس اچولی دی. د بې ادبو خراب انجام. امام علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه چې په کومو ورځو کې په خانقاه بیبرسیه کې د شیخ الصوفیه په منصب باندې ناست
هلته چې خلق وقف شوي مال کې په غیر شرعي کار باندې ولیدل، نو امام سیوطي رحمت الله علیه هغوی ته د نیکۍ دعوت ورکړو او د هغه کارونه یې منع کړل، په ځای د دې چې هغوی پوه شوي وي او شکر یې ادا کړی وي. هغه بدبختو معاذ الله په هغوی باندې حمله وکړه او هغوی یې ووهل. امام شعراني رحمت الله علیه فرمایي د امام علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د معاف کولو باوجود په هغوی باندې د ولی الله د بې ادبۍ او د سپکاوي دا نحوست ظاهر شو چې هغوی د خلقو په نزد د نفرت قابل وګرځېدل او د هغوی د خپل علم نه نفع حاصلول نصیب نشول. بعضې په حرامو خوړلو کې اخته شول او بعضې د علماو د اولیاء کرام رحمت الله علیهم د رد کولو په شان په خرابو کارونو کې اخته شول او په هغوی باندې د بدبختۍ علامتونه ظاهر شول. ما په هغوی کې یو کس چې په خپل اقرار کړو چې معاذ الله ما په خپل پیزار باندې شیخ صاحب په اوږه ویشتیو، په داسې حالت کې ولیدو چې د غریبۍ له وجې د نفس د خواهشاتو نه مغلوب شو او په حرامو کې اخته شو. چې کله هغه مړ شو نو څوک یې هم د جنازې سره لا نړو. د مستقبل خبرونه امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو ځل د بعضې خلقو په مخ کې وویل د سلطان مصر جان بلات نه پس به پلانکې کس د سلطنت والی وي. په مصر کې دا خبره خوره شوه تر دې پورې چې د هغوی پیشنګویي پوره شوه. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. د غمونو انتها. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه هم په خپل ژوند کې د خپل ټول کور والو د وفات کېدو غم برداشت کړو. هغوی ارشاد فرمای زما اکثر رونه او لونه او زامن شهیدان شول، څوک د طاعون نه، څوک د نفاس نه او څوک د ذات الجمد یعنی د نمونیا د مرض نه، او زما هم د الله پاک په فضل سره د شهادت امید دی. د الله پاک نه د امید برکت ظاهر شو او د هغوی هم شهادت نصیب شو. هغه داسې چې د وفات شریف نه مخکې د هغوی په ښي لاس کې سخت ورم یعنی پړسوب راغو او د امام سیوطي رحمت الله علیه تر 2 ورځو پورې دغه مرض او بیا یې رحلت وفرمایلو. په حدیث پاک کې دی من مات مریضا مات شهیدا، یعنی څوک چې د بیماری په حالت کې مړ شو هغه شهید دی. د وفات شریف نه سمودا مخکې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه درس او تدریس او فتوی ورکول پرېښودل او آخري وخت یې یوازې په عبادت او ریاضت او د کتابونو په لیکلو کې تیر کړو. په دغه موده کې به حکمرانان د هغوی د زیارت د پار راتلل او بیش بها تحفې به وړاندې کولې خو هغوی به نه قبلولې. یو ځل سلطان اشرف غوري د هغوی په خدمت کې یو غلام او 1000 دیناره یعنی د سرو زرو سکې راولېږلې. امام سیوطي رحمت الله علیه دینار واپس کړل او غلام یې آزاد کړو او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د روزې خادم یې جوړ کړو. بیا یې د پیغام رسونکي په ذریعه باندې سلطان ته پیغام ولېږلو چې بیا د پاره چې څه تحفه رانش الله پاک مونږ د دې تحفو نه مستغنی یعنی بې پروا کړیو. وفات شریف د علم او د عمل نمونی حضرت ابو الفضل امام عبدالرحمن ابن ابو بکر سیوطي شافعی رحمت الله علیه و ورځې په خلاص کې په ورم کې تیرې کړلې او د جمعې مبارکې په شپه په 19 جمادی الاولی کال 911 هجری مطابق 19 اکتوبر کال 1505 د دریای نیل په غاړه په روضة المقیاس کې رحلت وفرمایلو او په قاهره کې د باب قرافه سره نږدې هغوی خاورو ته وسپارلی شول. د امام جلال الدین رحمت الله علیه قمیص مبارک او جام شریف غسل ورکونکي د وارثانو په اجازت سره واخیستل. بیا د هغوی نه چا د برکت حاصلولو دپاره هغه قمیص په 15 دیناره واخیست او یو بل کس د برکت حاصلولو دپاره په 3 دیناره جام واخیست. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله زمونږ بې حسابه بخښنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د بزرگانو د استعمال کړی شو څیزونه برکت حاصلول. د انبیاء کرام علیهم السلام او د اولیاء کرام رحمت الله علیهم سره د نسبت لرونکو څیزونه برکت حاصلول د سادونه د مسلمانانو طریقه را روانه ده. صحابه کرام علیهم الرضوان به د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم سره د نسبت لرونکو څیزونو د اخیستو کوشش کولو او په دې باندې به د خپل مریضانو علاج کولو. لکه د حدیبیه په مقام باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وخت مبارک واړټل او ټول موی مبارک په یو شنې ونه باندې واچول. ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغې ونې د لاندې راجمع شول او د یو بل نه یې موی مبارک اخیستل شروع کړل.
صحابیه حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها فرمای ما هم یو څو وخته مبارک حاصل کړل د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ظاهری وصال شریف نه پس چې بکله څوک بیمار شو نو ما به هغه وخته مبارک په اوبو کې ډوبول او په مریض باندې به می اوبس خلی نو الله پاک به مریض ته شفا عطا کوله सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए छाए रहमत के गठा बन के तुम्हारे गेसो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफी कलिमात د امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه د عظیم الشان علمی کارنامو په وجه دنیا تر نن پورې هغوی یاد ساتلی دي. تقریبا د 1500 کالو تیریدو باوجود هم اوسه پورې په عالم کورس یعنی درس نظامی کې د هغوی لیکل شوي بعضی کتابونه ښودل کیږي. صرف دا نه بلکې د صدون علماء کرام د امام سیوطی رحمت الله علیه د علمی کارنامو تعیین کوي او د هغې تعریفونه کوي، لکه څنګه چې د امام سیوطی رحمت الله علیه استاد محترم قاضی القضات علم الدین بلقینی رحمت الله علیه د خپل قابل ترین شاگرد امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د طالب علمۍ په زمانه کې لیکل شوي 2 کتابونه وکتل نو داسې تعریف یې وکړو. ما په دې کتابونو کې ډېرې فائدې ولیدلې. دا په خو خبرو او ښکلو الفاظو کې لیکل شوي دي. حق دا دی چې دا دواړه کتابونه د هغوی فضیلت ظاهروي. الله پاک دې د کتاب لیکونکي کوشش قبول کړي. امام نجم الدین محمد بن محمد غزی شافعی رحمت الله علیه فرمای امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه ډیر لوی عالم، امام، محقق، حافظ حدیث او شیخ الاسلام دی او د امام سیوطی رحمت الله علیه کتابونه ډیر فائدہ رسونکي دي. شیخ الصوفیہ علامہ عبدالقادر عید روس ہندی رحمت الله علیه فرمای امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه د کرامات خاون بزرگ دی. د هغوی د وفات شریف نفس د هغوی ډیر کرامات ظاهر شول. د الله پاک دې په هغوی باندې رحمت وي.